السلام علیکم دوستانو. امید دی د الله تعالی نه چې ټول به روغ جوړ یې. دوستانو نن در سره یو ډېره زبردسته وظیفه شیر کوم. دا وظیفه د هغه کس دپاره ده چې هغه په یو لوی مصیبت کې ګرفتار وي او په یو سخت غم کې ګرفتار وي، نو هغه لا پکار دی چې هغه دا وظیفه وکړي. انشاءالله الله تعالی به د هغو دا غم او دا مصیبت ختم کړي. وظیفه دا ده چې لا حول ولا قوة الا بالله، دا دی 575 مرتبه دا ووایي او د دې نه دې مخکې او وروسته 7 پیرې درود شریف ووایي. انشاءالله الله تعالی به د دو دا غم دغه مصیبت دا فی الفور ختم کړي. همدغه رنګې دا وظیفه که یو کس په قید کې بندي وي، نو هغه لره پکار دي چې هغه دا وظیفه وکړي. انشاءالله الله تعالی به هغه د قید نه زر تر زر رها کړي. خو شرط ولې دا دی چې دا قیدي دا به بغیر د جرم نه وي، یعنی د ده به څه جرم نه وي کړی او دا قیدي وي. همدغه رنګې که څوک 575 مرتبه دا نشي ویلی، نو 313 مرتبه دي دا کلمات ووایي. همدغه رنګې دوستانو د سخت غم او د مصیبت او د قید نه د خلاصېدلو لپاره یو بله مجربه وظیفه ده. وظیفه دا ده چې لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم. دا دی هر شپه 111 مرتبه ووایي او اول او اخر کې دي درود شریف 7 مرتبه ووایي. انشاءالله الله تعالی به د دو دا هر قسم مصیبت او دا غم دا به الله تعالی زر تر زره ختم کړي.